विजुअल स्टूडियो د دې خو په اړه انسټالیشن انسټرکشن وګورئ چې نه انسټال کړئ. کوم یو انسټال 2008 انسټال وي او ګټن انسټال وي تاسو نه ما سره شته دې زه بدل کوم. دا میتھڈ دے دا 2008 انسٹال ہو کو سیم میتھڈ دے دا 2010 اس فرق پکې نشته. صحیح ده. پس دا انسٹالیشن فولڈر دے پدې کې سیٹ اپ ډاٹ ایکزی په کلیک کړئ. سیٹ اپ ډاٹ ایکزی چې کلیک کړئ نو پدې کې نیکسٹ دا یو په کلیک کړئ انسٹال ویجوال سټوډیو 2010 او 2010 انسٹال وای نو د دې په ځای 2010 راشي. دا په کلیک کړئ. دینا بعد لائنسس اگریمنٹ دے دا دینا ورستا لائنسس دے دلتا بہت پاس ورک گئی چارتا انسٹال ہوئی. I have read and accept the license terms. Next کی نا پروڈکٹ کی خپل ای وسر خپل انٹر دی بس. نیکسٹ نو دا پات ورکړئ کم پات باندې انسټالې ګوره چې څومره ځای ریکوایرډ دی دیتا چې څومره دیتا ریکوایرډ دی ګوره اویلیبل دلته موږ دی کنه ټوټل سپیس څومره 70 GB دی ټوټل اویلیبل 45 GB دی دا ریکوایرډ 4 GB او ریمینینګ بس څومره 41 GB. صحیح شو. دا ټول د هر یو ډرایو راغلی ته چې کوم یو پات ورکې دی دا ورکړه دلته اوس ګوره پات ته سی پروګرام فایل مایکروسافټ ویژوال سټوډیو 9.0. صحیح شو. کابل پات ورکې بل وته ورکړه خبره نشته. خو دلته به یو یاد ساتئ پتا سو وایي چې زه SQL سرور یو دی سره خپلي د هغې یوزیج دومره ګران نه دی خو لږ هغه یو ځای د ویژوال سټوډیو سره استعمالوي. د هغې دپاره GUI چې کوم استعمالېږي یا د ویژوال سټوډیو استعمالېږي. که ته وایې چې زه SQL سرور بیا انسټالوم نو بیا به دا ګوره دلته 3 قسمه انسټالیشن دي. یو ډیفالټ دی یو فل دی یو کسټم دی. نو کسټم به کلیک کې بیا که غواړې چې SQL سرور بیا انسټال کړم او څه لینګویج چې زما کوم نه په کار هغه هم نه انسټالوم نو بیا به کسټم انسټالیشن واخلم. کسټم چې واخله ګوره دلته دې سره فریم ورک هم انسټالېږي که نو ډاټ نیټ فریم ورک کې ګوره دا لینګویجز موږ سره چې کوم ورژن موږ سره اویلیبل دی نو به کې دا دی چې کوم ویژوال سټوډیو 2008 سره راځي نو به کې ویژوال بیسک ویژوال C++ ویژوال C#, ویژوال ویب ډیولپر وګوره په دې لاست کې لاست سیکنډ وګورئ مایکروسافټ SQL سرور 2005 ایکسپریس ایډیشن کله سره دا انسټال کړو بیا چې کوم یوازې ملاویږي ایکسپریس هغه بیا نشي انسټالولی کدام انسټال هغه بیا نه انسټالېږي. اوس دلته وګورئ په کسټم انسټالیشن کې دی نه سلیری کړی دي ویژوال C++ چې زموږ نه دی په کار کنه. صحیح شو. چې کوم کې موږ پروګرامینګ کوو هغه انسټال کوو کنه. یو ویژوال بیسک که تاسو نه انسټالوئ مې انسټالوئ. صحیح شو. ویژوال بیسک ویژوال C++ ویژوال C# په خامخا چک کړئ. صحیح شو. او دا نور بس همداسې چک پرېږدئ ولې چې دا ټیم سیسټم ډیولپر ټول ټیم سیسټم دی چې یو نه زیات ډیولپرز چې کار کوي. صحیح شو. چې کوم ایډیشن تاسو سره یې که ټیم سیسټم یې دلته وګورئ د دې ویژوال سټوډیو ټیم سیسټم 2008 سیټ اپ په دې کې ډېر ورژن یې الټیمیټ یې ایکسپریس ایډیشن یې بدېږي. دا اوس چې کوم ایډیشن ما سلایډ جوړ کړي دا کوم یو دی ټیم سیسټم 2008 نو په دې کې ځکه شته ټیم سیسټم ډیولپر ټولز. صحیح شو. نو دا چک پرېږدئ. خو د دې نه به انچیټ کوي صرف اور صرف څه شی SQL سرور 2005 کا نور چک کوئ که انچیک کوئ خو دا یو به یې خامخا انچیک کوي. صحیح شو. کریسټل ریپورټس هم انسټال کوي.
ول د دې مزه سیټ اپ شروع شي پہلا وا پری ریکویزټس د دې انسټال شي چې څومره فیچرز تاسو لیکړي ټول به انسټال شي بس بیا سکسس د دې نه بعد چې تاسو دا ریسټارټ ناو سکرین راشي نو ریسټارټ وکړئ پر ریسټارټ کې بیا چې کمپیوټر ته ریسټارټ کی نو هغه د سیټ اپ سکرین به دا بیا ښکار شي انسټال ویژوال سټوډیو او بیا انسټال ډاکومېنټیشن نو که ډاکومېنټیشن موږ انسټالو نو هغه هیلپ کته دې سره خپل هیلپ انسټالې چې راځه فار ایگزامپل دا انپوټ آوټپوټ کلاسز دي هغه هیلپ انسټالوم دا بیا زما پکاريږي نو هغه هیلپ کا انسټالې هغه ته بیا ډاکومېنټیشن وایي نیکسټ سټپ کې بیا ډاکومېنټیشن انسټالې او کا ډاکومېنټیشن نه انسټال وي او سیستم مو ریسټارټ کنو بس سمپلی کینسل کړئ صحیح شو ډاکومېنټیشن دې سیټ اپ سره یې بس انسټالې صحیح شو کسیډي تاسو سره یې خوخه کني هو یو کس یو اس بي راوړی هغه د بس پلیس کوم یو اس بي کې نور دی بیا ورکړئ صحیح شو کوم یو غواړي که 2008 غواړي که 10 غواړي دواړه ما سره شته او واخلئ صحیح ده تاسو پروانه کوي د SQL Server Express 2005 انسټالیشن د دې خو تاسو فلحال ضرورت هم نشته خو دا غواړي د انسټالیشن طریقه ما سره شته دا دواړه واخلئ د C Sharp کوم تاسو مو ولیکم 70 انسټالر نه د iOS راخي میټري انسټال هم دا کړی نه خبره نشته هغه یې خبره نشته هغه باندې دا د انسټالیشن نه وکوي نیکسټ کار کوي کنه نیکسټ هغه څه پرابلم نشته صحیح شو iOS باندې کوم تاسو بیا دلته کنفیګریشن هم نو بیا نه پويږي صحیح دل امده سي انسټالوي بس کار کوي SQL اجي انسټال کړئ نو all programs Microsoft Visual Studio 2010 kata sara 2008 in 2008 barabar Microsoft Visual Studio 2010 پہلے دې GUI ته ګورئ ورغه دې لیفټ سائیډ باندې یو ټیب دی سرور ایکسپلورر یا سرور ایکسپلورر کې کا مونږه د ډیټابیس سره څومره کنیکشن جوړ کړی یعنی SQL سرور کنیکشن صحیح ده SQL سرور کنیکشنز ټول دلته پراته او ول د دې ټری دا یو ګوره یو نوډ د دې ټری ډیټا کنیکشنز دی بلې د سرورز دا ډیټا کنیکشنز هغه چې کوم تاسو سره لوکل باندې PC باندې پراته هغه کنیکشنز بدلته پراته دا بل سرورز باندې که په نتورک باندې تاسو سره نور PC زی هغه ټول د لیست دی په سرورز کې خو چې هغه باندې SQL سرور انسټال دی ایسي کمپیوټر چې باندې SQL سرور انسټال دی او باندې لیست دی دا سرور ایکسپلورر دی لپاره دی نورو کمپیوټر سره کنیکټیویټي غواړي نو د دې ټیب نه کولای شي ولدا خطر ټول باکس ته پدې کې مختلف کنټرول دي دا والا فل راځي چې موږ یو اپلیکیشن جوړو نو دا والا فل راځي پدې کې بټنز ټیک باکسز گریډ ویو ټیکسټ باکسز ټول کنټرولز پدې ټول باکس کې پراته رائټ سائیډ ته سولوشن ایکسپلورر سولوشن اصل کې یو فایل دی سولوشن صحیح یو فایل دی به کوم غواړو چې په یو سولوشن کې یو نه زیات پروجیکټ کریټ کولای شو اوس د سولوشن ایکسپلورر څخه کار دی دا فایل ایکسپلور کوي چې کوم سولوشن فایل دی په سولوشن فایل کې چې کوم فایل دي یعنی ورګه په سولوشن فایل کې دوه پروجیکټ دي او په هغه کې 100 فایل دي په یو پروجیکټ کې 50 فایل دي په بل پروجیکټ کې 50 فایل دي نو هغه 50 + 50 100 فایل هغه 100 فایلز ټول د دې سولوشن ایکسپلورر نه ذکر کړي شو
ٹھیک ده سولوشن ایکسپلورر دې د پاره دی ولې کلاس ویو چې دا سره په پروجیکټ کې څومره کلاسز دي ټول دلته کته شي دا په یو کلاس کې چې څومره فنکشنز دي هغه دې نه کته شي که کلاسز دي هغه دې نه کته شي well next the first step they connect to team foundation server the team development in the first link munga use to new project was in the design start click create kawale shu open project kayo existing project open ko the link ne recent چې کوم project تا open کړی یا دی create کړی هغه بدل ته list دی او چې دا څومره دلته راځي څومره ځای دی څومره سپیس دی کله دینه زیاتی شو مساوات ریموو کیږي فار ایگزامپل ګوره دا لاست دی نیو ډیزاین کله ته ما یو بل پروجیکټ کریټ کړو دا بدل لري شي بار وایو شي څنګه دا وخت راځي دلته ریسنټلی چې کوم ستا پروجیکټس دي اټول دلته لیست دي دا په خپل کمیږي زیاتی آپشن یې دا د دې موږ ته ضرورت ناراضي خو زم چې تاسو کنفیوز نشئ د دې جوړای نه د دې کومول زیاتول هیڅ ضرورت ناراضي کبه هم کوموي زیاتوي نو په مای ډاکومېنټس کې فولډر بو چې هغه خالی کې وځه ختم شي هغه سولوشن فایل ډیلیټ کې وځه ختم شي خپل getting started دلته د ټول د انټرنیټ نه راخلي نیوز وغیرہ د مایکروسافټ ویب سټ نه د دې زموږ ضرورت ناراضي کا نیوز ګورئ یا هیلپ ګورئ getting started نو دا اوس هیلپ دی دلته دیکھو create applications with Visual Studio پدا دې کلیک کوو طریقه وای بګی چې Visual Studio کې ویب اپلیکیشن څنګه کریټ کې extending Visual Studio کا Visual Studio کې نور فیچرز ایڈ کې دا هیلپ دی guidance and resources دا هم هیلپ دی لیټیسټ نیوز مایکروسافټ باندې کوم نیوز نیو لیټیسټ نو په دې ټیب کې مونږ پاتې شو چې نیو پروجیکټ جوړو د دې نیم کریټ کولای شو نیو project یا file menu new اور پدې کې سو options دي project website project موږ desktop application یا web پدې کې دواړه option نه پدې کې دواړه option نه په project کې web application هم جوړولای شي desktop هم جوړولای شي دا first option project چې موږ جوړو د second کې صرف او صرف ASP.NET applications یا ویب سائٹ دا لپاره موږ ویب سائٹ جوړو یو فایل جوړه ټیم پروجیکټ بیا د ملټیپل ډیولپرز لپاره دی پروجیکټ فایل نیو پروجیکټ اوس ګوره چې څومره لینګویجز انسټال کړی ټول آپشنز ورته راځي الټم په انسټالیشن کې ما څومره سلیکټ کړیو سی شارپ او ویژوال بیسیک کنه نو دلته سی شارپ او ویژوال بیسیک دا ټیلریک بیا ما تھرد پارټی بل یو انسټال کړی تاسو سره ودانه راځي دا ټیلریک اوس پدې کې کوم لینګویج کې چې غواړي چې د اپلیکیشن کریټ کوم نو هغه وسلیکټ کړئ فار ایگزامپل کومه ویژوال بیسیک کریټ کول غواړو دا ویژوال بیسیک وسلیکټ ویژوال بیسیک کې بیا کوم کریټ کول غواړي وینډوز اپلیکیشن کریټ کول غواړم وینډوز هم ډیسکټاپ اپلیکیشن دیشو په پدې کې کنسول تاسو ته وایي غواړم چې ډیسکټاپ کې کنسول هم ډیسکټاپ دی موږ پسې کریټ کو سی شارپ کې غواړم سی شارپ پسې سلیکټ کو وینډوز کنسول اپلیکیشن دیشو نو باندې سٹارټ کومه د کنسول نه واخلو بیا دلته پات وته موږ ورکولې شو چې پات هر یو پات ورکې وته فار ایگزامپل دې راځي پات چینج کوم کی new folder a new class select folder और सर ये पास से new class के बाद कोई एप्लीकेशन स्टोर की गई एप्लीकेशन नेम दे दीजिए ना हम चेंज कोले फर्स्ट क्लास इशू फर्स्ट क्लास और सॉल्यूशन नेम दा गोरा दवा चीजونه دي यो एप्लीकेशन नेम दे बल सॉल्यूशन नेम दे का सॉल्यूशन नेम तो फर्स्ट क्लास ही दे वो सॉल्यूशन बम पर नेम बानी क्रिएट देखो और दलता क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सॉल्यूशन
د یو سولوشن فایل لپاره د سولوشن فایل ایکسټنشن یې .sln صحیح .sln نو په دې نوم باندې دې سره یو فایل کریټ کیږي چې دا ایکسټنشن به صحیح .sln کوس غواړي چې دغه sln دی په جدا یو فولډر کې جوړ شي دغه فایل .sln جدا یو فولډر کې جوړ شي نو دا یو چیک باکس په چیک کې create directory for solution add to source control یو دا چیک باکس دی خو دلته صرف او صرف زموږ ریکوایرډ څه پوری څه دی create directory for solution نو دا چیک دی یو بل فولډر به کریټ کیږي ګان چیک دی نه به کریټ کیږي نو بارو ګورئ دلته موږ ټول ورژن وی غواړو چې کم ورژن دی موږ سره 1.0 and the 4.0 پوری اوس کا 2010 مو انسټال کړی دی نو پای کې با 4.0 پوری 4.0 پوری آپشنز ته پکې هو د 2.0 نه واخې ته 4.0 پوری دی فیچر ته سوی ملټي ټارګټینګ سو دوی ملټي ټارګټینګ په 2008 کې مشتا په 2010 کې مشتا په 2008 کې شروع د 3.0 2.0 نه تر 3.5 پوری 4.0 په 2008 کې نه صحیح ده دا اوس ملټي ټارګټینګ د سلور فریم ورک کوم ټارګټ کولای شي کته غواړي چې راځي یو اپلیکیشن جوړوم او هغه ورسته بیا په 2005 کې باندې کار کوم نو دلته به ټارګټ بس واخلي د ټارګټ فریم ورک وای نو ټارګټ فریم ورک بیا 2.0 واخلي په 2005 کې کار کې په 2008 کې کار کې چیرې د اپلیکیشن اوس په 2010 کې جوړوم او ورسته بیا په 2008 کې مو اوپن کوم یو 3.0 یا 3.5 واخلي وای چې نه زه تھرو آؤٹ په 2010 کې کار کوم نو 4.0 واخله نو ستا خو خدای چې کوم یو فریم ورک اخلي دې ځنه ملټي ټارګټینګ وکولای صحیح شو سٹارټ بای ډیفالت دا سٹارټینګ د دې یادې د اپلیکیشن سٹارټینګ دا ګوره په وینډوز اپلیکیشن دی چې هر یو نیم سینډینګ کا نیم سینډینګ د کنه دلته باندې نیم سینډینګ نه بده کلیر ده کنه دا یو ایم کلیر ده کنسول اپلیکیشن فرست کلاس دیتا مونږ نیم ورکا اپلیکیشن اوکے نو کا بوس اندر کا پات باندې مونږ لاړ شو ورته یو اپلیکیشن کریټ شي کنسول اپلیکیشن ډیفالت ګورا پدې کې سورسز نه کریټ ګورا ډم باندې لاین دی یوزینګ سیسټم یوزینګ کیورډ دی دا سیسټم نیم سپیس دی صرف دومره یاد وساتئ نیم سپیسز بیا درته ایکسپلین کوم چې نیم سپیسز څه شی دی خپل یې څنګه جوړو صحیح ده خدا یوزینګ کیورډ سیسټم نیم سپیس this is using keyword system dot collection dot generic namespace this is using keyword system dot link namespace using keyword system dot text namespace behkata namespace keyword है गोरा namespace first class बेरी देना namespace start है और namespace topic बे और उसका क्लास में की दोस्त को बेर दे देना गोरा class program class को पेज नहीं करना क्लास प्रोग्राम ګوره که هر یو لینګویج کې موږ پروګرامینګ کوو نو د هغې دپاره یو انټري ضرورت دی چې د پروګرام ایگزیکیوشن د کوم ځای نه سټارټ شي د دې نه بعد ګوره د دې کلاس پروګرام دا ډیفالټ یو کلاس نیم دی هغه دی پروګرام صحیح شو اوس که دا چینج کړئ نو چینج کولی شي خو ډیفالټ نیم د دې څه دی پروګرام بیا فنکشن دی اوس د دې د سی شارپ ایگزیکیوشن چې سټارټ کېږي نو هغه د مین پروګرام نه سټارټ کېږي static void main string args پجاوا کې څه شو ګر سیم وګر زه دې نه انټری یعنی ایگزیکیوشن د دې نه شروع کی انټری پوینټ دا دی static و معنا بیا په کلاسز کې راځي او static وای شیئرډ لوکیشن د یو آبجیکټ شیئرډ اصلي نو مین هو ټول شیئرډ دی د لپاره د کال کولو د آبجیکټ ضرورت نه صحیح شو خو هغه ورسته په کلاسز کې بیا سټیټیک تاسو ایکسټینډ صحیح شو خو صرف دلته په سټرکچر ځان پوهیږئ چې سټرکچر د پروګرام څنګه یې ګوره پهله نیم سپیس دی بیا کلاس ته ویږي مین یو فنکشن دی د دې مین فنکشن په ځای باندې د بل یو فنکشن جوړ کړه خو مین ضروري ځکه دی چې بیا انټری پوینټ نه
ایگزیکیوشن باندې کیږي او دا رننګ لپاره دا ضروري دی چې دا سره مین فنکشن ای دا مین پاسبل سلور سنټکس دا مین کیږي سره کوم باندې یو خدای دې چې تاسو ته کای واید مین سټرینګ ار void main string that sign is an array or Java के पेज नहीं है string r कभी मतलब से ये यो पैरामीटर नहीं हमारे string array यो पैरामीटर होता है देखो array पैरामीटर होता है ये पॉसिबल सिंटैक्स खरीदार है वन पॉसिबल में main नॉर्मल वन ने खुदा वाइड ठीक है वन ने end main string r तैयार कर दे तो बिना जिरार बका मखाली की का बोले उसे निकले a b c u लिखो पैरामीटर नेम डायग्राम फंक्शन abc मतलब एरे प्रकार है बदलता वो शब्द फिनिश लिख रहे स्ट्रिंग abc ठीक है खाम एरे जोरदार वेरिएबल बल int main ओके ना सलूट पॉसिबल syntax is the main दरसा चेहरे ऊपर से लिख दे पदे बाय डिफॉल्ट से एरे होता पास यो मेन फंक्शन दे पॉसिबल दलीदारी ओवरलोड न दे पदे की वह लेकिन बल में नहीं निकले बताइयो में दा सलूट वार नहीं निकले नदीना वयो लिखे एट टाइम दाउ इंदर दारे का डिफॉल्ट ददी पदे राय उलिका ब्या को मेरे अंदर गई ददी पदे दा उलिका ब्या को मेरे अंदर गई जाओ उधर सलूर वार ना एट टाइम کومه یو لاین اف ټیکسټ دلته اوټ کوو نه نه لپاره سره په سکرین باندې راولو کنسول ډاټ رائټ لاین welcome to C#. څنګه چې په C++ کې تاسو ویټ فار کی پریس د لپاره یوز کوو get stage یو کریکټر بای ګیټ کوو دې لپاره وکانسل ته یوز کوو console.read څه console.read roles सिर्फ और सिर्फ लाइन ऑफ टेक्स्ट पर मुंग दयो आउटपुट की अब कदा होता है ना कोम फॉर एग्जांपल कमेंट्स में को कमेंट्स दे के डबल स्लैश का मल्टीपल लाइन कमेंट्स दी नो स्लैश और स्टेरिक सेम एज C++ दे चीजों ने बदे की यो शान करन कवि नो यो रनिंग वरो पर डिबगिंग मोड के दे सही ना यो पर डिबग मोड की दे डिबग मोड की गो रही स्टार्ट विदाउट डिबगिंग यो डिबगिंग दे डिबगिंग लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन का तो बोरी लाइन बाय लाइन कतदा कतल वाड़ी چې زما प्रोग्राम फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 3 ته ورسېده چې بیا دا په کوم سټیټ کې دی کاغه قتل غواړي نو سٹارټ ډیبګینګ وکړو کته چې نه ډایرکټ آوټپوټ قتل غواړم without line by line نو بیا start without debugging خو دلته کا start debugging دیو کو او چرته بریک پوینټ نه ولګولای بریک پوینټ بدلته څه لګو په لیفت ساید باندې بس کلیک کړئ دا ریډ لاین به راشي دي ته وي بریک پوینټ چې پروګرام کله دلته ورسې نو دا سٹاپ شي د دې لاین آوټپوټ بتا دا خی هم دلته کې ته کته شي فار ایگزامپل کله ته یو ویریبل دی او بران ټایم پورې چې دی ویریبل کې اوس کوم ویلیو پرته ده نو هغه موږ په دې بریک پوینټ کته شو صحیح شو لکه ګورا یو کمپایل ټایم ایرر
او یو رن ټایم ایرر یو رن ټایم ایرر مونږ په ډیبګینګ باندې په زبردست ټیک کولای شو چې په سی پلس پلس کې ډیبګینګ کړي آی کې پښتا لاین بای لاین ایکسیکیوشن بالکل سیم هغه شی خو دلته آسان دی هلته لږ کمپلیکیټ اوس دې لپاره شارټکټ بٹن دا پلی بٹن دا سٹارټ ډیبګینګ یا F5 شارټکټ کی دا بریک پوینټ بلری کو ګوره دا یو بلیک سکرین مخکاره شي بیا غایب شو کنه هاي وجه سره چې موږ دا ویټ نه کوي ما صرف آوټپوټ را دو خي بیا غایب شي نو کله کنسول ډاټ ریډ کو نو بیا ویټ کوي کی پریس پر ډیبګینګ ویلکم ټو C# ब्लैक स्क्रीन दे वाले कंसोल एप्लीकेशन एंटर उसका दलता आधा पाथ त मुंगलाड़ शू NU क्लास पूरा फर्स्ट क्लास दा नेम एप्लीकेशन दा वर्कड़ अपन दा डायरेक्टली जोड़ दे दलता उसो बोरा उस दा सॉल्यूशन दे दा बिल यो डायरेक्टरी की प्रूफ दे कना دا فرست کلاس ګوره دا ډایرکټلی ده کنه او دلته دا ډاټ SLN تاسو مو ویلو کنه ډاټ SLN باندې کې پروت دی کنه دا سولوشن فایل دی ول ډایرکټلی جوړ شوی دا سولوشن لپاره کدا مونږان چیک کړي وې نو دا دلته به ډاټ SLN او فرست کلاس یو فولډر به جوړوي اوس پدې کې دنه بیا فرست کلاس سی یو فولډر پکې بیا شته کنه او دا د اپلیکیشن فولډر دی دا چې کوم یو مو اوپن کړه دا څو د سولوشن دا ول د اپلیکیشن دی کلاس چې پکې موږ وکړي اوس ګوره CS project CS PROJ یو ایکسټنشن والا دا دی کنه نو دا د C# project د C# project فایل دی دا دا د VB نو VB project د ایکسټنشن به کې VB کی دا project فایل دی اوس افټر او دا program.cs دا باندې کې کلاس دی که تاسو دلته وګورئ اوس ګوره سولوشن ایکسپلورر نه ټول فایل زګه دي شم دلته وګورئ سولوشن ایکسپلورر کې سولوشن ګوره دلته لیکلي سولوشن فرست کلاس سولوشن نیم سره فرست کلاس دی کنه او باندې کې پروجیکټ سوري یو پروجیکټ دی پکې فلحال یو پروجیکټ دی پکې فرست کلاس چې هغه سره CS project دا ایکسټنشن دی کنه نو په دې سولوشن فایل کې څو پروجیکټ دي یو پروجیکټ دی پکې چې دا غي نوم دی فرست پېښو دا ریفرنسز دا ډیټیلز دي دا عمر پرې دی بیا پکې یو فایل له program.cs سره د C# چې کوم یو فایل می یا کلاسي دا غي بس ایکسټنشن .cs د څه کده VB نو .VB صحیح ده د C# څه ایکسټنشن دی CS فبن کې کومګورو افټر کمپایلیشن څه دا موږ کمپایل وکړو چې رن کوي خو پهله کمپایل کیږي اتوماتیک څه دا کمپایلیشن اتوماتیک کیږي باندې ګوره یو exe create دی بل PDB څه یو exe بل PDB ول دا exe executable فایل دی دا موږ کلیک کو نو دا موږ دا مکه آوټپوټ راکړي څه یو PDB دی څه یو PDB دی یو exe دی exe executable فایل دا بل PDB program database فایل اوس پدې کې بیا یو third راځي DLL چې هغه موږ پدې کې جوړ کړی نه دی ځکه پکې نشته dynamic link library data switch को का कंपाइलेशन प्रोसेस करना फाइल क्रिएट हां का कंपाइलेशन नहीं करे कि तब प्रोग्राम ने क्रिएट करे तो पहले की दायो फाइल अपनी पहले की दायो अपनी दा उसका द कंपाइलेशन का क्रिएट कंपाइलेशन प्रोसेस किससे क्रिएट यो .exe फल पहले की क्रिएट की .dll द एग्जीक्यूटेबल फाइल double dynamic link library ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਏਜੰਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਨੇ dynamic link library
और यो PDB और PDB मूंगा पर कंपाइलेशन प्रोसेस की ले एक्सप्लेन को कंपाइलेशन की तरफ का एक्सप्लेन को PDB फाइल या प्रोग्राम डेटाबेस नंबर दे बदे की टूल सेटिंग्स बनाते अच्छा सब ब्रेक पॉइंट से लग वाली नॉन इंफॉर्मेशन पर PDB फाइल की बात है सही है ना फाइल जमूंगा मतलब सिर्फ साथ हो जाए ठीक है उस कंपाइलेशन प्रोसेस मुंगा देना बहुत वही